قدرمنو پرون چې کومه ثانیه د سلیمان خیل کوم شهدا سلیمان خیل علاقې چې ډیر لوی غټه ثانیه دا موږ د قرار کوو د غم چې موږ برابر شریک یو دلته موږ نن مراد کمیونټي आवाज ټیم د علي شاه صاحب په کې راف باندې رالو نو ما عزتمندو مار خوړلې دوه کسان او په د ګردۍ ضلع چې نن دا ویګیر حکومت ناستا چې موږ داسې داوا ده چې موږ په دې پاکستان داسې حکومت چلو چې سالو یاد رکھेंगे نو عزتمندو په ما په ګردۍ ضلع چې یو څه انجکشن نه مندېږي داسې قسم په خدای په داسې حکومت زه تو کوم دې ته زه حکومت وکواین ا د قانون آئین تابعداري کوم کنه د حکومت ما بغاوت اعلان کړایو 15 کالونه بجلی نسته ده او که به دغه سی وبو ولا مسله ده موږ وسه پورې په جناورو په خرو باندې وبرارو یې ډبو ولې وبچو او خدای هیلت ولا یو داسې مسله ده چې دا حکومت یو قانوني حق موږ لرو چې کوم سیف ډرګ دا سیوینګ ډرګز دا چې دا هر ځای موجود دي. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند فرمان مرود کمیونټي आवाज پیج نه مخاطب ده. قدرمنو پرون چې کومه ثانیه د سلیمان خیل کوم شهدا وای د شهید د پاکي ویني 21 ساس کی تطاهره د دنیا د بادشاہانو لالو گورنور سمیږي. عزتمندو یقینا خبره ده چې د دې سلیمان خیل علاقې چې ډیر لوی غټه ثانیه دا موږ د قرار کوو او ورسره دوه دوک رسیدلایو د دې غم چې موږ برابر شریک یو دلته موږ نن مراد کمیونټي आवाज ټیم د علي شاه صاحب په کې راف باندې رالو. قدرمنو د ویډیو مقصد اصل چې موږ دا ده چې موږ د علاقې کوم د هیلث فیسیلیټي دي دا د کوم د مشت ضرورتونه دي د مطابق نه دي او چې څمالي انسان ته 73 آئینده وای چې انسان ته بنیادی سہولتونه حکومت وخت نسی ورکوای دا حکومت ته خیرباد وایا د حکومت پتا هیڅ قسم حق نشته. نو ما عزتمندو مار خوړلې دوه کسان او په د ګردۍ ضلع چې نن دا ویګیر حکومت ناستا چې موږ داسې داوا ده چې موږ په دې پاکستان داسې حکومت چلو چې سالو یاد رکھेंगे. نو عزتمندو په ما په ګردۍ ضلع چې یو څه انجکشن نه مندېږي داسې قسم په خدای په داسې حکومت زه تو کوم دې ته زه حکومت وکواین ا د قانون آئین تابعداري کوم کنه د حکومت ما بغاوت اعلان کړایو خو قانون آئین مطابق پس چلیږي ځکه چې ز سټیټ یو ریسپانسیبিলিټي د پار شړی باندې. عزتمندو د دې مرود کمیونټي आवाज له طرف نه د علي شاه صاحب په کې را باندې موږ دوه تا غمرازي چې برابر شریک یو. عزتمندو د دې یو بچای نوید الله او ورسره د اعظم دی دوا یو هغه بچای ناستا وړوکای او ورسره یو دا ګل تیاس خان دا امیر ایوب خان دا د کوروال ول. عزتمندو د پرړه باندې بس تیرېږي څه د حکومت نور ټرس پاتس دلته علي شاه صاحب موږ پاتې کو دلته ایشامینا مولا خان ګوره دلته هیلث منیسټر پاتې سلایو کم سے کم کماته نه کوي د دړک عزیز خان د سلیمان خیل علاقې ته خو آرشي ضرور به کړهاو چونکه هغه وخت ارس نه وک سره حکومت ناستا او د حکومت چې وستن انجکشن نه مندېږي زبنو ته مجبوریه تاسو ژوندۍ خونه ده چې مایګریشن وک کدی خانانو د سټیټ د کوم ادارې د خوشي ډیپټي کمشنر خموجه به سبانه لاړسو او بنو چې بدالته مایګریشن وکړو ورې د ضلع د نور خیرباد موږ وای. نو عزتمندو د په حواله سره یقینا غم ده او موږ به هر چې د ځان رسو خو غم ته باول ولزو ځکه چې د شه دوه فائدې کیږي خو اسلامي ده بل چې کومه به بندي فائدہ ده اته د زړه ته سکون علي شاه صاحب مشره پلند علي شاه صاحب ډیر قدرمن اوسه او دنیا دی ویني په سکرین باندې د دې ثانیه په حواله سره پوسټ حواله ولتا کړهو اموږه مخته فارورډ کړهو ته د ثانیه پر د کوم ته پیغام ورکې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. فرمان ګل زه خو ول تاسو شکریا ادا کوم الله پاک دې تاسو ته دنیا آخرت چجرونه نصیب کړي چې تاسو موږ ترالو. یقینا خبره ده چې سړی وایي چې میډیا په حواله سره حواله تاسو موږ ترالو او موږ سره شریک شول غم چې او حدیث پاک مفهوم هم داسته فرمایي چې چوکې چا غم چې شریکېږي چې غمجن ته چور اجر ملاويږي دراتلونکي ته الله پاک دوره ورکوي او د چې فائدہ دای اسلام چې کوم یو کار کړی دا چې هغه کوروال ته اطمینان نصیب کړي چې د سره غم چې چوکې د کوروال هغه غم ته ګوشي ورپاتې سي نو یقینا چې هغه غم بدو تیر نه کی برداشت پنه کی. نو موږ خو به دوره قدر وایو چې هغه یو شعر او شاعر ورته وایي چې کمیسته سوړې راوړو چې کومه سوړه د ګنده سړا راځي په موږ باندې نه هغه وسلې ده چې که بجلی مسله ده 13 کالونه بجلی نسته ده او که به دغه سی وبو ولا مسله ده موږ وسه پورې په جناورو په خرو باندې وبرارو یې ډبو ولې وبچو او خو د هیلث ولا یو داسې مسله ده چې دا
حکومت یو قانوني حق موږ لرو چې کوم سیف ډرګ دا سیوینګ ډرګز دا چې دا هر ځای موجود دي نو سن 80 چې موږ تقریبا بیچو جوړه سلې دا تقریبا سن 80 چې جوړه سلې دا اوس دې بلډینګ باندې هغه زمانه چې پیسې لګیدلې د مون خان ته خدای پاک زمدون نصیب کې هغه په مرهونی منت سره جوړه سلې وا خو موجوده حکومت اولنۍ خبره دا کړو چې موږ بس هسپتالونه آبادو خو که سړی دا وایي چې هسپتالونه خو آباد نسله بلکې غیر آباد سله ځکه چې د موږ بیچو د ډک عزیز خان ولا تقریبا درجه ته په 2-3 کیلومتر باندې دا نو دې ته اوس څوک مخ قدر نشي وراړولای چې یاره دلته به دا چې دا ماشومې سکرین باندې تاسې مخ ته ولاړ دا د ماشوم چې بچوره احساس کم تر چې سبب د وخت تیرې د بل چې کوم ماشوم ناسته موږ سره دا بچوره احساس کم تر مبتلا سي دا هغه کور مات سي پریشان سي نو موږ دا ایمان دا مو یقین ده چې مرګ زمدون الله په لاس چې دی مرګ چوک ونې ټا نه مخ چې کولای سي نه شاته کولای سي خو علاج سره کور ول مطمئن سي چې علاج وسی بیا مطمئن سي چې علاج نه وسی نو دا پریشان دغه علاقې چې تاسو تشکاری سور ډګر د دلته ګاډي نسته ده نو ورته ګاډر غوښتل په شپې باندې لبل جنا بیا ګاډي چې بیا وړل تا جوړی ته بیا تا جوړی یاري سیده یې موږ خو ولا خو د لکه خان ولا خو بیچو ده بیا ری سیته چوک ورجینه ځکه چې دوته دا پته ده چې دلته چې کومه دا هغه سیف ډرګ نسته ده ماته څه نه ملاوي چې ما زندگی بچ کومه څه نسته ده نه ډاکټر ستانه بل څه نو عام مجبوری نو ډیشکیو چې ډیسټریکټ هیلث کوارټر دی نو چې الته تا بیمار تا باندې یو وخت تیری امیر صاحب ناستا ولار دا ویل چې تقریبا 2-3 غنټې مو تیر کړی دی بیا و د سزا بیا ورنه چې یاره بیمار خو ډیر تکلیف کوي بیا به ویل دای لار چې و د بس بیا به مار وچات ک نو اخیری ویل چې په دې خبره پوښ نه ویل ما ورته ویل چې داسې کار به وکړو چې زه بنو ته ځم ویل چې چې تاسو بنو ته لار سو دلته په بیمار باندې دوه ټیم تیر ک نو ویل ما یو سهارا واخیستله ما ورته ویل چې یاره کاغه ته لاړ سو دم ته لاړ سو ویل چې امبولانس والے ما ته جواب دار ک چې یاره دم ته ته جې به بتبل گاډای غواړي موږ صرف هسپتال ته تارا سولای سو ویل ما سوچو چې هسپتال ولا ضروری ده هسپتال ته بلاړ سو نو خبره مدارس کوونکې ولله چې موږ یې دغه دیت مطالبه ده حکومت وخت نه موږ 2 کسان شهیدان سره او ټول علاقې باندې و پریشانې ده او اوس موږ د فاتحې چې یقینا خبره ده چې دغه به ډیر زیات نقصانات روزي او خلک ډیر زیات تیش چه ده او نور چې کومه ده خلک ډیره د عمل به ظاهر سي خو ډیر مشکل شکل چې به ظاهر سي او د دیت موږ حکومت نه مطالبه کوو سیکرټری هیلث نه او ډي جی هیلث نه او منیسټر هیلث نه او دغه چې کومه د کې پی والے وزیر اعلی صاحب نه چې دا دوا کوم موږ مردگان وسله دغه حکومت نه علی وجنه وسله فیصله دی الله ولاله خو حکومت نه علی الله موږ هغه خلک اطمینان نسو ورته نصیب نو دغه دیت مطالبه ده موږ دلته دغه عدالتو چې هم غوښتونکی ده او د الله پاک عدالت چې مو قیامت پر ورځ به مو دا مطالبه د موجوده حکومت نه او د موجوده حکومت چې کوم ته نه اوبه ورکوي نه بجلی ورکوي نه هیلث فیسیلیټیز ورکوي نو یا خو د کوم ته ووایي چې یاره تاسې ته موږ طرف نه اجازه ته تاسې چې چا سره اشتراک کول غواړو نو بیا موږ په خوشحال یو که بیا مو دو خامخا جان سره ټچ کول غواړي بیا کم از کم د زندگی چې کوم ضرورت زندگی دا هغه د مشترکي موږ د حکومت نه اپیل ده عزتمندو یقینا علي شاه صاحب خپل خبره وکړلې سټیټ باندې هم موږ څه غدي چې په د باندې ریسپانسیبিলিټي سټیټ هم ستاده نو ډي ایچ او صاحب ته موږ دا درخواست وزنه ورته وای دای به بای اډر موږ دا فیسیلیټي اویلیبل کړي نن ګوره زه غوښته مړې ور د انکوایري مقرره کړله انکوایري چې خدا کسان ته اوس بچ کوي چې مانه تاسو لکه ریکویسټ نه کړای نو زه دې ته حیران چې یو ډي ایچ او په لیکي ضلع چې ناستي او د سره یو د سیف ډرګ ایمرجنسي د سره نسته ده د ډي ایچ او ته ضرورت کوم ده دی خاني ته ضرورت کوم ده دی ام پی ته د حکومت ته کوم ضرورت ته تا دا به ما ته کولې چې دې په ګردې ضلع شي به وستن نه منتم عزتمند موږ د ویډیو مقصد دا ده چې دا په هر میدان چې شانه بشانه موږ سره ولاړ یو علي شاه صاحب د خلکو به حکومي موږ به ان شاء الله بڑ چری صحیح پچې ا دې شاهدانو د ټوټل ریسپانسیبিলিټي د حکومت ته موږ سیکرټری هیلث هم درخواست کوو وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې یادا سلیمان خیلو او سره د نور علاقو سپتانونه لا جرګال نامرته په شیر ده الله بیا غ فیسیلیټي دراکا دلته په کار د یو 11-22 ولاړی دا علاقې نه دا ټول تاخير وجه ده ابي الته بیا یو انجکشن نست سره عزتمندو ویډیو مخ ته شیر کو او چې هر چاته ورسېږي چې د کوم خلکو تاخير د هیلث والو دا د فورن سسپند سي او د خلاف ته اکړی انکوایري وسی چې بیا د پاره دا مروت سره څوک داسې غلط کار نه کوي چې ستاسو حکومت چې تاسو سره ستنه سره دین خو مرکز هم درشده
دین خو دې سړی په ځان وکړه مرګ دې وګڼي ځان پاره دا د قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد قربانی خو بتا دا نن دکھ خو د دې بچیو ته دا بچي به بیا مور منده کی ډیچو صاحب ته خو به په دې کرسۍ ناست دی تا خو حکومت ته خو به ایم این ای تا خو به وزیرګانې کرسۍ به دي خو دا بچو ته به موږ بیا مور نه کړو منده عزتمند موږ ویډیو مقصد اصل چې دا و چې انشاءالله سر مو څوک قلم کی انشاءالله چې پرې به سي خو جوک به نه سي چاته سلیمان خېلو خالي قدم واخلو موږ به شانه بشانت سره ولاړ یو د دې شهیدانو به موږ قانوني آئیني پته خامخا کوو انشاءالله ډېره مننه عزت السلام علیکم